کې لګیا یو او د تصحیح په باب کې و قیدی دي درې هغه قیدی دي چې د سهام او د رؤوس په منځ کې او څلور هغه قیدی دي چې د رؤوس او د رؤوس په منځ کې درې هغه قیدی چې د سهام او د رؤوس په منځ کې دي هغه تیری شي د څلور هغه قیدونه چې کومې د رؤوس او د رؤوس په منځ کې دي هغه کې اوله قاعده تیر شوی په هغه کې اوله قاعده دا وا په هغه کې اولنۍ قاعده دا وا چې کسر په دوه طایفو راشي یا په زیات او اعداد د رؤوس کې مماثله دي نو داسې به وکړي چې احد دا ملک بند که دا شی بند دا بل بند کوي احد الاعداد تبا ضرب ورکړي په اصل مسله کې او یا به احد الاعداد ته ضرب ورکړي په اول د مسلې کې نو تا تبا تصحیح حاصل شي دای مثال ذکر کړو سړی مړ شي شپږ تلوریانې پاتې شي درې ته نیاګانې پاتې شي او درې ته چې کوم دی دغه پاتې شي ترونه پاتې شي دا مثال مې درته لیکلی دویمه قاعده نو دا به پنځمه قاعده شي د مسایلو د تصحیح او د دویم قسم قیدو دویمه قیده بشي هغه دا چې بعضې عددونه د رؤوسو متداخلې په بعضو کې نو حکم بیا دا دی چې اکثر الاعداد ته به ضرب ورکړي په اصل مسله کې زه تاسو ته دغه داسې وایم بیا کتاب لګوم لکه سړی مړ شي څلور ته ښځې پاتې شي درې ته جدې پاتې شي او 12 تترونه پاتې شي څو 12 تترونه پاتې شي څلور ته زوجات پاتې شي سم نر دی که نه لیاقت په شان نه دی چې یو واده یې کړی هغه هم کوکو کی او درې ته چې کوم دی نیاګانې پاتې او درې ته اعمام پاتې 12 اعمام دي تاسو په پوه شئ نو اوس داسې چل دی چې د دې زوجاتو دپاره ربع ده او د جداتو دپاره سدس دی او ربع چې په ګډه شي د بعضې ثاني سره یا د کل ثاني سره مسله د 12 نه کېږي مسله به د 12 سمن په 12 کې څو دی سمن پد کې نه ربع پکې درې ده ربع سدس پکې څو ده سدس پکې څو شو دوه شو د جدات دوه دي او و پکې د اعمام تاسو پوه شئ که به پوه نه شئ اوس داسې قصه جوړه شوه ترتیب به داسې کوو چې اوس د رؤوس او رؤوسو مسله ده دا عادات به دلته محفوظ ولیکي جدات زوجات څو دي څلور عادات جدات څو دي درې به دلته ولیکي اعمام څو دي د دې په منځ کې اوس کم نسبت دی د دریو او د 12 په منځ کې تداخل دی
ځکه چې درې دولس پناکۍ څلور کرته دولسونه درې لرې که بیا درې لرې که بیا درې لرې که بیا درې لرې که پته ښه د څلورو د دولسو په منځ کې کم نسبت دی دام تداخل دی تداخل دی څلور د دولسو نه څلور لرې که اته بیا دې څلور لرې که څلور بیا دې څلور لرې که ختم تاسې پې پوه شئ څه دی پکې تداخل دی پکې نو اوس به داسې کې چې اکثر الاعداد په دیو کې کم یو دی دولس دی دولس له به ضرب ورکړي په اصل مسله کې چې دولس دي دولس له چې ضرب ورکړي په اصل مسله کې څو شو دولس له چې ضرب ورکړي په دولسو کې څو دی جوړ شو یو سل څلور څلوېښت یو سل څلور څلوېښت هلکه تاسو په خبره ورنه رسېدئ دې وروسته فصل کې طبیعت دا طریقه ښیي چې اصل مسله کې د دې طایفې درې رسېدلي وو په تصحیح د مسلې کې به بیا څو ورکې نو اوس به دلته داسې کوو چې دې ته مضروب وایي دا اصل مسله کې چې کومې طایفې ته څومره رسېدلي وو هغه به په دې مضروب کې ضرب کې چې څه ترې حاصل شو هغه به ورکې درې اوس په دولسو کې ضرب که نو څو ترې جوړ شو شپږ دېرش به دې ورته ورکړو دوله به په دولسو کې ضرب ورکړو څلېرویشت اوله به په دولسو کې ضرب ورکړو څو ترې جوړېږي هلکه څلور اتیا به دې ته ورکړو دا اوس جمع کوي دا څلور دې ته ورغله څلوېښت شو دا شپېته شو شپېته او څلور اتیا څو شو یو سل څلور څلوېښت هلکه پرې پوه نه شئ تاسې په دې مسله اوس تاسې کتاب ته وګورئ والثاني دویمه قاعده دا ده ان یکون بعض الاعداد چې بعضې اعداد یعنی بعضې عددونه د رؤوسو متداخلا فی البعض چې متداخل ننوتي په بعضو کې یعنې نسبت د تداخلي د بعضو سره لکه د دریو او څلورو تداخل و د دولسو سره فالحکم فیها حکم په دې صورت کې دا دی ان یضرب اکثر الاعداد چې ضرب ورکړی شي اکثر الاعداد ته چې دولس دي په دې مسله کې په اصل المسله دی په اصل مسله کې مثلو د دې مثال لکه اربع زوجاتن څلور ښځې د یو سړي نه پاتې شي وثلاث جدات او درې نیاګانې پاتې شي و اثنا عشر عمن دولس دې څه پاتې شي ترونه پاتې شي نو مسله د دولسو نه کېږي او اکثر الاعداد دولس ترونه دي نو دولسو له به په دولسو کې ضرب ورکړي والثالث درېمه قاعده ان یوافق بعض الاعداد بعضا چې بعضې اعداد د رؤوسو موافقي نسبت د توافقي د بعضې نورو سره نو حکم پکې دا دی چې ضرب به ورکړي وفق د احد الاعداد ته په جمعي ثاني کې بیا به حاصل ضرب ته چې کوم دی ضرب ورکړي په وفق د ثالث کې که چېرته پکې وفق و او که نه په مبلغ ته به په جمعي ثالث کې ورکړي بیا به مبلغ ته په رابع کې ورکړي بیا به مبلغ ته په اصل مسله کې ورکړي تاسو زه پوه کړم نو بیا به کار اسانه شي لکه سړی مړ شه څلور ترې ښځې پاتې شي اتلس ترې لوریانې پاتې شي پنځلس ترې نیاګانې پاتې شي او شپږ ترې چې کوم دی دغه پاتې شي ترونه پاتې شي هلکه تاسو پرې پوه نه شئ ای خدایه ختم دی که څه دې پاتې دي هلکه څلور دې ښځې پاتې دي څلور زوجات اتلس بنات پنځلس جدات اور پسې شپږ اعمام
اوس به داسې کوو داسې به کوو چې داسې به کوو چې دا مسله د څلېرویشتو نه ده مسله د چا نه ده ځکه زوجاتو دپاره سمن دی او بناتو دپاره سلسان دي او د دې دپاره سدس دی نو سمن ګډ شه د بعضې ثاني سره نو مسله د څلېرویشتو نه شو څلېرویشتو کې سمن څو دی درې دي درې د دې شو سلسان پکې څو دي شپاړس د دیو شو سدس پکې څو دی سدس پکې څلور دی شل او درې او یو د دې ترونو شو طریقې د حسوبت سره اوس په ټولو کسر راځي ټولو طایفو کسر راځي اوس به رؤوس راواخلو هلکه ما ته وګورې رؤوس اول څو رؤوس دي ورپسې اته ورپسې پنځلس ورپسې شپږ اوس په دې په منځ کې نسبتونه د څلورو او د اتو په منځ کې اتلسو په منځ کې دا دواړه چې کوم دی دوی ختموي دوه د دې په منځ کې توافق بالنسب دی څه دی توافق بالنسب دی د څلورو او د اتلسو څلورو او د اتلسو په منځ کې توافق بالنسب دی دوه دواړه ختموي په دوو ختمي نو وفق د دې دغه اتلسو وفق به راولو اتلسو وفق نهه دی ځکه نسب نو دا ختم شو د دې وفق هم راواخیسته تاسې به پوه شئ نو اوس داسې قصه وشوه چې وفق هم د دې راواخیسته نو موږ به داسې چل وکړو چې ضرب به ورکړو وفق د احد الاعداد ته په جمعي ثاني کې په څه کې په جمعي ثاني کې لکه څلور یا لکه د څلورو او د اتلسو په منځ کې توافق بالنسب وکړه نو راولګېدلې توافق په نسب سره و نو دولسو کې وفق د نهو چې کوم دی دغه و دوو د څلورو وفق څو دی دوه او د اتلسو وفق څو دی نو ټول وس څو شو ټول وس غټ چې کوم ډېر اعداد دي اوس به ترتیب داسې وکړئ ما ته وګورئ ترتیب دا عددونه شو که نه څلور ورپسې شپږ ورپسې نهه ورپسې لږ مخکې کوي او ډېر ورپسې کوي اوس ټول دا شیش که د څلور او د شپږو په منځ کې توافق بالنسب دی څه دی نو نسب به راواخلو د دې او په دې کې به ضرب ورکړو یا به د دې نسب راواخلو په دې کل کې به ضرب ورکړو دواړه یو شی راځي نسب د څلورو هم راواخیسته چې څو دي دوه دي دې ته هم ضرب ورکړه په شپږو کې څو دی جوړ شو دولس دی جوړ شو څو دی جوړ شو دولس دی جوړ شو ها دولسو او د نهو په منځ کې کم نسبت دی توافق بالثلث دی دولس څلور کره د په دریو ختمیږي او نهه په درې نو وفق د دولس هم راواخیسته چې درې دي وفق د نهو هم راواخیسته چې درې دي په دولسو کې هم ضرب ورکړه دولس تم بچا کې ضرب ورکړه په درې کې نه څو دی جوړ شو شپږ دېرش دی جوړ شو څو دی جوړ شو شپږ دېرش اوس د شپږ دېرشو
او د 15 په میان کې کم نسبت دی دا توافق به سلس ده په دریو باندې 15 کرته 15 ختميږي کنه نو د 12 د شپږ دیر شو وفق 12 دي کنه د لمزر ورک په کل ثاني کې چې 15 دي 12 سره په 15 کې ضرب ورک څو ته جوړ شو 12 سره ضرب ورک 50 کې ضرب 15 څو ته جوړيږي یو سلاتیات جوړيږي څو ته جوړيږي یو سل اتیا الکه به پوي شي یلکانو تاسو په دې مسله پوي نه شئ کنه څوک په نه دی پوي شي دا د دونه شو کنه د دې شي د روس دا په دې خو پوي شي چې دا روس شو دلته خو اتلس دی خو اتلس نه منګه وافق را واخیست وافقي بالنسبه په توافق بالنسبه نیمم تیراوه نو بیا د څلورو د شپږو په میان کې توافق بالنسبه منګه د څلورو نسب ته ضرب ورک چې دو دی په کل ثاني کې چې شپږ دي نو 12 ته جوړ شو بیا د 12 او د 9 په میان کې کم نسبت توافق بالثلث د 9 ثلث 3 دی د تم ضرب ورک په 12 نو 36 شپږ دې ته جوړ شو د شپږ دیر شو د 15 په میان کې توافق بالثلث او د شپږ دیر شو ثلث مراواخ چې 12 دي هغه لمزر ورک په کل ثاني چې 15 دي نو دا شی ته جوړ چې دا شی ته اخره کې جوړ شي یو سلاتیا د یو سلاتیا ته ضرب ورکو په اصل مسله کې اصل مسله څه چلی رښتونه یو دې کې ضرب ورکا چلی رښت کې الکه څو تی جوړیږي څو تی جوړیږي څلور زرا 300 ته جوړ شو څلور زرا 300 دا ته جوړ شو نو تصحیح د مسلې د څونه وشو څلور زرا 300 څلور زرا 300 دی اوس په خدي هر یو ته څومره ورکوي 3000 ورکوي لکه 3000 ورکوي په چا کې په یو سلاتیا کې دله په یو سلاتیا کې ضرب ورکوي څو ته جوړ مراوا اخلي موبایل راواله کنه موبایل راخېسته موبایل راواله حساب ډېر دی کنه موبایل راواله کنه لیاقت امیر سے پوکا کرنا نما چې په موبایل کې را نشي نیم حساب راواله تو 540 شپاړو سلوس په یو سلاتیا کې ضرب ورکړي 2800 څلور لپاره یو سلاتیا کې ضرب ورکړي یو لپاره یو سلاتیا کې ضرب ورکړه ها اوس دا جمع کوي دا لاندې ولي کوي یو سلاتیا او وسوشل یا جمع 23 بیا ور سره جمع کا 1500 4320 شو کنه تاسو د خدای په بوی کینو تاسو اس کتاب ته وګورئ اوس به کتاب درته ولګي الثالث درېمه قاعده ده ایوافق بعض الاعداد بعضا چې موافقت راشي نسبت ته توافق راشي د بعض عددونو د بعض سره فالحكم حکم فيها بده کې داده ان يضرب چې ضرب دی ورکړي شي وفق احد الاعداد وفق د یو د اعداد ته نو ولکه وفق د احد الاعداد ته چې دا وفق دی د احد الاعداد دې ته ضرب ورکو په جميع ثاني کې چشبت جميع ثاني کې سما ما بلغه بیا څو شو 12 شو
دې ته ضرب ورکړه په وفق د ثالث کې چې درې دي. ان وافق المبلغ که موافقت د مبلغ د ثالث سره راته، وإلا که مبلغ نو په مبلغ حاصل ضرب ته ضرب ورکړه په جميع ثالث په ټول ثالث کې مبلغ حاصل ضرب ته وایي. ثم المبلغ په الرابع، بیا مبلغ چې شپږ دېرش شی دی دې ته ضرب ورکړه په الرابع په ټول رابع کې چې څو دي پنځلس دي. ثم المبلغ، بیا مبلغ ته چې یو سلاتیا دي دې ته ضرب ورکړه په اصل مسأله کې که اربع زوجاتن لکه څلور ښځې د سړي نه پاتې شي و 18 بنتن او 13 د لوریانې پاتې و 15 جدتن و 15 د جدې پاتې شي و 6 اعمامن او 6 د اعمام ترونه پاتې شي. هلکه په دې مسله تاسو سر خلاص شه. والرابع څلورمه قاعده د تصحیح دا ده ان تكون الاعداد متباینه. هلکه تاسو یقین وکئ بس دا ملایانو چې دا ډېر نه پړاو کړي داسې مشران مولیان نه دا ټیټ مولیان په دې نه پوهېږي. تاسو یقین وکئ چې پې نه پوهېږي درته وایي بیا دا بیا لیکلي دا به درته جوړ کړي خو نور په وفق او په مبلغ او په دې قیسو نه دي خبر. تاسو یقین وکئ چې موږ دا کتابونه ویلي دې سره موږ د حساب کتاب ویلی خلاصة الحساب هم ورسره ویلی. نو خلاصة الحساب کې به په حساب باندې موږ پوهېږو. تاسو ته ضرب او جمع او دا څیزونه سم نه درځي په موبایل کې خو درځي خو په لیکلو نه درځي. اوس دا مسله د قضیې کې ده. والرابع څلورمه قاعده دا ده ان تكون الاعداد چې اعداد د رؤوس متباین شي لا يوافق بعضها بعضا، بعضې د بعض سره موافق نه وي. فالحکم فيها حکم پکې دا دی ان یضرب احد الاعداد چې احد الاعداد ته به ضرب ورکړی شي فی جمیع ثاني ثم ما بلغه بیا حاصل ضرب ته به ضرب ورکړی شي په جمیع ثالث کې ثم ما بلغه بیا به حاصل ضرب ته ورکړي په جمیع رابع کې ثم ما اجتماع بیا چې څه جمع شو دې ته به ضرب وست مسله کې. لکه سړی مړ شي دوه تې ښځې پاتې شوې 6 تې نیاګانې پاتې شوې 10 تې لوریانې پاتې شوې او 7 تې ترونه پاتې شو. راکه سړی مړ شو څو تې ښځې پاتې دي او نور دې څه پاتې دي 6 جدات او 10 تې بنات پاتې او اعمام تی څو دي و اعمام دي. هلکه دا مسله به د څلېرویشتو نه ځکه کوو چې د زوجاتو دپاره سمن دی او د دې دپاره ثلث دی او سمن ګډ شه د بعضې ثالث سره مسله د څلېرویشتو. سمن په څلېرویشتو کې څو دی؟ سمن پکې هلکه څو دی؟ سدس پکې څو دی او ثلثان پکې څو دي 14 او دا یو د دې خنجرانو تاسې پې پوه شئ. اوس په ټولو کسر راځي. اوس به څه کوي؟ اوس به څه کوئ؟ اوس به داسې چل وکئ چې عادات به محفوظ کوي. عادات به داسې محفوظ کوي چې زوجات څو دي جدات څو دي بنات څو دي اعمام څو دي 7 دي. دا عادات به دا شان محفوظ کوي. صحیح شو؟ نو بیا به داسې چل وکئ چې د 2 او 6 په منځ کې توافق بالنسب دی. نو وفق د دې به راوالی د دې وفق 3 دی نو 2 به شي 3 به شي. صحیح شو؟ وفق دې راواخیسته نو بیا د 6 او د 10 په منځ کې توافق بالنسب دی نو د دې وفق به راوالی 15 او دا به په خپله راوالی. نو اصل اعداد دا شو دا ختم که اصل اعداد دا شو. دا عادات په خپلو کې اوس متباین دي. د
د دوه د دریو په منځ کې د دریو د پنځو پنځو اوو په منځ کې تباین دی. اوس به څه کې د احد العادات ته به ضرب ورکړي چاته په جمعي ثاني کې، دوه له به ضرب ورکړي په چا کې دریو کې، دوه له به ضرب ورکړي په دریو کې، څو به شي شپږ به شي. بیا به شپږو له ضرب ورکړي په جمعي ثاني کې، شپږو له به ضرب ورکړي چا کې پنځه کې، نو څو شو دېرش. بیا به دېرش ته ضرب ورکړي په چا کې په جمعي رابع کې چې اووه دي ضرب یې اووه، نو حاصل ضرب څو شو دېرش له چې په اووه کې ضرب ورکړي څو شو 210. اوس دې 210 له به ضرب ورکړي په اصل مسله کې. اصل مسله څلېرې شوه، اصل مسله کې ضرب ورکړي یاله څو 5040 آفرین خدای تاسې وبخښه 5040. نو تصحیح د مسلې به د 5040 نه وشي. اخرنه مضروب خدا 210 وکړه دلته چې دیو ته په اصل مسله کې څه رسېدلي وو هغې له به په دې کې ضرب ورکوئ 210 کې 210 مې ته دلته ولیکل. مسله به داسې جوړېږي، دا سبا درته بیا ښیي. دې ته درې رسېدلي، درېو له په 210 کې ضرب ورکړه څو شو 630. څلورو له په 210 کې ضرب ورکړه څو 840. شپاړسو له په 210 کې ضرب ورکړه څو 3300 او یو له په 210 کې ضرب ورکړه. نه دا و جمع کوي چې دا شی 500 ته جوړېږي. 210 جمع کا 3000 ورسره جمع 3300 ورسره 840 ورسره 610 برابر شو. دا ستاسې قصه وګورئ اوس کتاب ته. والرابع څلورمه قاعده دا د ان تكون الاعداد متباینه، چې اعداد په خپلو کې متباین شي. لا یوافق بعضها بعضا، بعضې موافق نه وي د بعضو سره. فالحکم فيها، حکم پکې دا دی ان یضرب احد العادات، چې ضرب ورکړی شي احد العادات ته په جمعي ثاني کې. ثم ما بلغه، بیا چې کوم ځای ته ورسېږي هغه له به ضرب ورکړي په جمعي ثالث. ثم ما بلغه ته بیا ورکړي په جمعي رابع کې. ثم ما اجتماع، بیا چې څه جمع شو چې 210 دي دې ته به ضرب وکړي په اصل مسله کې. که امراتین، لکه د سړي نه 2 ښځې پاتې شي، و 6 جدات و 10 بنات و 7 اعمام. تختی